او بیا چټول نغټه واقعا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دستر ګتور د حضور علیه السلام لخت جگر د امام حسن رضی الله تعالی عنہ مټي او لاسونه د فاطمه الزهرا بتول علیها السلام د زړه ټوکړه د صحابه کرامو منظور نظر سید الشهدا امام حسین رضی الله تعالی عنہ په 61 هجری کې د کربلا په میدان کې د یزید پلید ملعون په حکم باندې چې هغه مبارک شمر ملعون خبیث کلاب النار په خپل لاس باندې دغه پاک سر مبارک د حسین مبارک د تن نه جدا ک چې حضور مبارک خپل کړهو چې حضور مبارک د خپل لاس شفقت په هغه باندې اخودو چې حضور مبارک د سر په خپل سینه باندې اخودو حضور علیه السلام مبارک ځان ترا جوخ کړهو هغه سر مبارک شمر د یزید پلید ملعون په حکم باندې چې تن نه جدا کړه یو ډیر د کرب او ډیر د تکلیف ورځ د مسلمانانو لپاره اوسم هغه ورځم د محرم الحرام 61 هجری د عاشورې ورځ وا دا کوم چې روانه ده امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت په هغه کرب و بلا هغه د مصیبت او د تکلیف والا په کوفه کې هغه میدان کې چې دا یزید په حکم باندې د کوفه گورنر موږ دا قصه بار بیان کړم دا بیانېدو طاقت انسان نه لري دا نه بیانېږي په منبر باندې هغه طاقت په انسان کې نه خو غرض په 61 هجری کې چې دا یزید پلید ملعون دا کلاب النار دا شرابی دا زانی چې هر څومره نفرت د یزید پلید سره وشي الله په ذات باندې قسم دا نفرت کم دی دا ملعون انسان چې په کوفه کې کوم گورنر مقرر کړی دی عبید الله ابن زیاد دا ابن زیاد ملعون دا کلاب النار دغه خبیث د امام حسین سید الشهدا مبارک رضی الله تعالی عنہ په خلاف باندې لشکر تیار ک او داغه سپای سالار یې وګرځاو عمر ابن سعد ابن ابي وقاص ګور پلار یې د 10 مبشرون دی سعد ابن ابي وقاص دا 10 مبشرو صحابون دی پلار یې او عمر یا دا عمر دغه زویو عمر ابن سعد ابن ابي وقاص چې د حکمرانۍ او د سیټ په لالچ کې راغی عبید الله ابن زیاد د کوفی گورنر دغه لشکر سپای سالار ک او د امام حسین مبارک په خلاف باندې ولاګ او شمر ملعون خنزیر اغله دا ډیوټي ورکړه چې تبه د امام حسین مبارک سر د تن نه جدا مونږ لراوړي او ما کار دوک دا یاد لري یو خبره دلته تر تکوم چې کوم خلق د یزید دفاع کا او د یزید په دبا کې راضی او نعوذ بالله من ذلک رحمت الله تعالی علیه ورته لعنت الله علیه هغه خلق د خپل علم باندې لګ نظر ثانی وکا هغه خلق د خپل تاریخ باندې نظر ثانی وکا هغه خلق د اشخاص او تابعداري مکا د قران د حدیث د تاریخ د صحیح تاریخ اوراق د وګوري پانه تاسو نه زیو تاسو کړم مسلمانانو مؤمنانو یو کس په یو علاقه کې د خپل ځان نه گورنر کېدی شي چې بادشاہ وخت سو گورنر نه کا داغه نه پس دویم ته پوستانه دا کړم چې بادشاہ وخت د طرف نه گورنر ته د یو شي حکم ونشي هغه گورنر کړی شي خپل ځان نه به یو کارو کا او داغه نه رستو چې بیا گورنر سپای سالار عمر ابن سعد ابن ابي وقاص جوړي او بیا شمر ته ډیوټي سپاري او بیا د امام حسین مبارک سر تن نه جدا کیږي او دا یزید پلید دغه زمانه 61 هجری حکمران دی بادشاہ دی ناجایز د ته پته نه لګي د نه خبر دا خبر تاسو عقل منی دا خبر تاسو ذهن منی خدای پاک جل جلاله کنن یزید څوک دفاع کا رب لا یزال د قیامت پر ورځ باندې حشر یزید سره وک رب لا یزال د زمونږ حشر قیامت پر ورځ باندې امام حسین اهل بیت سره وک